د یوسف علیه السلام واقع بیانېدا در دې ځای پورې دا خبره پرون مونږ بیان کړه چې یوسف علیه السلام کلا د دې خزو د مکر نه تنگ راغی نو د الله جل جلاله نے سوال کو چې یا الله ما ته جیل محبوب دی د دې خبرې نه چې زه په ګناه کې واقع شم الله ما جیل ته بوزي خیر دی جیل لا آسان دی خود دې خزو د مکر او فریب د دینه اخلاص کی جیل تلاړو الله جل جلاله وتا ډیر خولي اخلاق د نبوت ورکړو چې څنګه جیل تلاړو نو الته کې وم د داوود د یوسف علی السلام کار سو نو پنننی سبق کې وم نمبر حال د واقع بیانېږي د ودخل معه السجن نو وم نمبر حال د واقع بیانېږي او پدې کې چې کوم دینو د قیدیانو سره د یوسف علی السلام د کردار او په جیل کې د خوبونو د تعبیر او دارنګي خلق الله تعالی بلل او د الله توحید خلقو د بیانول د دې مسله د بیانې اصل کې دا څه وشو چې کله یوسف علی السلام جیل ته لاړو نو په جیل کې وو پاغه زمانہ کې یوسف علیه السلام په جیل کې بد خلک ډیر خدمتونه کول چې چاته بس مسله ونه پاغي کې به سره پوره چې کم دنو هیلپ کو د بیمار پورسی به کولا د اوګي لپاره به د طعام تنظیم کو ایس څوک به چې کم دنو خپه کول نه په جیل کې مغې ته د دې خبره ادراک نه کېد چې موږ په جیل کې یو دیګي باغ زمانہ کې د بادشاہ خلاف چا د مکرو کو د بادشاہ نوم باغ زمانہ کې ریان ابن ولید د یوسف علیه السلام په دور کې د بادشاہ نوم ریان ابن ولید د زلیخی خاون چې نو دا غوري ما دا واستویل وزیر خزانه او دا بادشاہ نو او د بادشاہ نوم ریان ابن ولید او د زلیخی د خاون نوم خطفیر د دغه بادشاہ خلاف سقوت راوچت شو سکسان او افراد راوچت شو چې د خلاف دا مکر جوړ کو چې دی مړ کی او د مخې نه پناه کی اوس داغه د پناه کولو لپاره یو منصوبه جوړ کړه د بادشاہ دوه غلامانو دوه خادمانو غلامان نه خادمانو او دې دواړو بر بادشاہ د پاره چې کوم دینو خدمت کو وې د یو نوم مخلب یا مخلا او د دې بل نوم چې کوم دینو غالب نو دا خلک رااله او دې ته وې چې موږ به تاسو له پیسې درکو پټه وسره سرګوشي وکړه خو تاسو به زمونږ د پاره دا کار کوئ چې به تاسو به دا بادشاہ ختموئ ایوی دې به موږ څنګه ختمو وی تاسو به داسې وکړئ چې ته به زهر واچوئ موږ به دله زهر راړو نه به ته واچوئ نو چې کله دې زهر وخوري نو بس باغی باندې به مړ شي او موږ ته به بادشاہي میلاو شي تاسو له موږ ډېر لوی انعام هم درکو
او په نوکرۍ باندې هم بحالو مسادو د دوړ په دغه لالچ کې رااله او هغه سره دا خبره ومنله دا بادشاہ چې ونو دا د قبطي خاندان نه را روانو مفسرین او حضرات دام لګلی دي چې د یوسف علی السلام باندې بیا ایمان هم راوړو او په زمانہ د یوسف علی السلام کې د مصر مکمل اقتدار بیا د ملاو بهر حال دای چې کله د زهر چول نو داسې طریقې کاری جوړ کړي د بادشاہ یو خادم او هغه بوله ډوډۍ په خوله نام بای او بل خادم هغه بوله شراب جوړول نو دې دوالو سره خبرو کړی تاسو له موږ سور دغینا بدرګو خدا بادشاہ به د مخینه بنا کوي دې شراب والا سوچو کو چې دې کې اخر زما سوي مانا چې زه بادشاہ ته دا نقصان ورسوم نو د خود دین انکار وکړو هغه سره خبر وکړه خو لکه رسوي دینه پړکی انکار وکړو او هغه دویم کس کومو ډوډو والا نغه ولګي دو په ډوډۍ کې وته زهر واچول او هغه ډیر مکری غونډه مو بیا راغین بادشاہ دی وی بادشاہ ګوره خیال بکې دا شراب والا کم سے کم ستا دی ساقی چې تاله شراب جوړي دی به تا ته ګوره زهر اچي نو خیال کې ساته اچولی بخپل باندې چې د غرمې وخت شو شرابي شراب راړل او نمبای ډوډۍ راړي کې خو دی بادشاہ وی دی دوړ راو غوړي چراوی غختل انو دی ساقی د بادشاہ وی چلګه ته ماته زهرو دا چولو په منسوبه کې وی جی مان دي چولی او دا چولی دي دا ډوډو والے چره دا چولی دي هغه وینا نه جی مان دي چولی دوی زبا چوما بادشاہ وی غلی کې نه دواړه هغه ساقی دی وی دا تا چې کوم شراب جوړ کړی دي راشه زما په مخ کې د دین یو ګوټو کا جما ته پته ولګي کتا دی کی زهر چولین تب په مړ شي او کدی چولین بچ بشي ساقی له داسې قیمتي شراب چتو بس راغه خلی په کې خدا سي غلباره دی وباسو صفاو ورپسې چې کوم دنو دینام بای دیوی ته دا ډوډۍ خورته او زهر چولیو اگر ډوډۍ خورل نه انکار وکړو بادشاہ ډوډۍ چې کوم دنو بارولې کله اوس سارو مارو دیوا چولې چاغه یو خړ نه پمړو شو بادشاہ حکم کو دی دواله جیل ته بوزي و سوال دا دی چې دی دواله جیل ته ولې بوتلل دی دواله جیل ته ولې بوتلل نو معلومات خو شو چې ال دي زهر چې کوم دي چا جوړې دي دا نمبای چولې دي دا بلی وسر ولې بوتو مفسرین لګلی دي دا د تفشیش لپاره چې د واقع ټول تفشیش مخې ته راشي پولیس والا دې ته انویسټیګیشن وای چې د دینه موږ انویسټیګیشن وکړو چې آیا دا چې کوم دینو تاسو له دلالي چا درکړو دا پیسې چا درکړې وي دا ویډیو ته چاو د دوړې جیل ته راوستل نو نام بای صرف دا ساقی چونو دے صرف ملزمو او مجرم نو او نام بای چونو دے ملزم او مجرم دواړو او یوسف علیہ السلام په جیل کې نه ملزم او نه مجرمو دا په خوانه د جیلونو دا طریقه را روانه ده چې بعضی په کې ګناګاران او بعضی په کې اس خلکم د نشوي د صوت او مد د وجنه بهر حال
دی به په جیل کې وو دی راغلل یو ورځ یوسف علیه السلام ته وی سیبه تا ته چې مونږ ګورو ته مونږ د ډېر ښکلی سړی ښکاري ستا دا ظاهري شکل حشاش بشاش دا خدمت تقوا عبادت اخلاق صداقت دا مونږ ته ډېر معتبر په نظر باندې راځي نو تا ته یو درخواست کوو مونږ دواړو خوب لیدلی دی نو مونږ له به د دې تعبیر رانه کړي وی وایي که نو ولې به درنه کوم عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ بشمول جمهور مفسرین دا خبره ذکر کوي چې حقیقت کې دا خوب لیدلی و حقیقت کې دا خوب لیدلی و او د عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ د بعض مفسرین رائے دا چې خوب لیدلی نه و دا د ځان اسی افسانه جوړه کړې وه خو به هر حال یا لیدلی یا نو لیدلی خو قوي قول هم دک کوي چې خوبونه لیدلی و دواړو نو یوسف علیہ السلام دیوی جمع له بددي تعبیر رانه کی انا نراک من المحسنین موږ د ښکاری داسې چې اکثر جیلیان خوب ویني تعالی راضي او ظاهري شکل دیم ډیر ښکلی دی د منظم خیال ساتي د روجیم خیال ساتي سلوک ډیر ښایسته دی نو موږ په دا باندې باور کوو نو موږ له بددي خوب تعبیر رانه کی یوسف علیہ السلام یې ولې بدر نه کوم راضي کی نه دی رالل او یوسف علیہ السلام سره کېناستل اول به خپل خوب بیان کی دا غینه بعد و د یوسف علیہ السلام د شرک مذمت او سره چې کوم دین د عقیده د توحید هغه اهمیت بیانې او دا غینه بعد بوله بیا چې کوم دین تعبیر د خوب ورګي تعبیر د خوب ودا دا غینه بعد بیا بیانې نو ګوري ودا ودخل او داخل شو معه د یوسف علیہ السلام سره السجن دی جیل دام فتیانی دو زوانانو فتا زوان دوی ابا حنیفتن ودخل او داخل شو معهود دی یوسف علیہ السلام سرا السجن دی جیل دام فتیانی دو ظلمی خدمتگارانو قالوی احدهما یود دی دوالونا انی زچیما ارا امیلی د خپل ځان لره اعصرو چې زه نه چوړو ما خمرن انګورو لره شراب لره اعصرو چې نه چوړوم د شراب انګور نه چوړوم د غینه شراب وباسم دا شراب د انګورو د اوبو نه جوړیږي ښا وقال الاخر او دی بلکس انی زچما ارا وینما خپل ځان لره ما اريد خپل ځان لره بخوبږي احملو چې زه پورته کومه اوچتومه فوق راسي پورته د سر زمانه خبزن ډوډۍ په سر باندې مې یو ښکاری پرته ده ډوډۍ دي پکې د یوې د بلې مارغان ناسي او د هغې نه ټونګې وي ډوډۍ دې نه اوچتئ تاکل الطیر خوري مارغان منه د هغې نه دا خوبونه ولیدل جوس ته راته ووایه نو نبئنا خبرداری راکه موږ دا بتأویله په تعبیر د دې باندې انا نراکا یقینا خامخا من وینو تعالی من المحسنین د نیکی کوونکو نه د احسان کوونکو نه ستاسو چې دا ظاهري شکل حشاش بشاش مزیدار ستاسو سیرت او صورت داسې دی چې دا به خیری دلیل د دې چې تاسو یو خو سړی موږ ته د دې تعبیر برا کوي دا براته ونه وایي اوس د یوسف علیہ السلام خطاب کوي قالوا يوسف عليه الصلاة والسلام لا يأتيكما لا راغل بني تاسو دوالو تا طعام ترزقانه چې رزق کې درکول شي تاسو ته چې درکول شي تاسو ته الا مگر نبأتكما خبر به مې درکړی تاسو ته بتأویله په تعبیر د دې خوبونو باندې تاسو ته بلاته طعام د ډوډۍ نه راغلی او دغې نه مخکې به ما تاسو له چې کوم دین څه کړی یو تعبیر درکړی کینی تاسو ما سره کینی تاسو له زه داسې تعبیر درکم تاسو هم خوشحاله یئ د دې څه مقصد دی چې لا یأتیکما طعام ترزقانه نو یو مقصد خدا دی چې لا تاسو ته به د غرمې ډوډۍ نه راغلی د هغې نه مخکې به ما تاسو ته تعبیر بیان کړی کومه ډوډۍ چې اوس را روانه ده موږ له د خوراک دپاره هغه چې څو راځي نه د هغې نه وړاندې به ما تاسو ته تعبیر بیان کړی یو توجیه پکې دا ده
او دویم نمبر توجیه مفسرین داسې کړی دا چې عموما تاسو مان کله کله تاسو کوي چې نن موږ سخرو نو زه تاسو له خبر درکم چې نن په پلان کې شي دي نن دال دي نن لوبیا ده نن غوخه ده دا برازي تاسو ته برازي نو تاسو ګورئ نه چې ذاته کم شی وم اک شی تاسو ته راشي ما چې د دې کې دروغ ویلي دي نو چې څنګه هغه صحیح خبر او بیان دل در کوم نو دک شان دي دام یو صحیح خبر او بیان نه پورا صحیح ده دوام الا نبأتكما مگر زب خبر در کوم تاسو ته بتاویله په تعبیر د دې باندې قبل ان یاتیکما مخکې د دې نه چې راشي تاسو ته دا دو توجیهات بیان لري خان قبل ان یاتیکما اوس اسنا الا نبأتكما مگر من خبرداري بدر کوم تاسو دواړو ته بتاویله په تعبیر د دې خوبونو باندې ایما قصصتما دا سما ته کوم بیان کړو ورپسې چې کوم نو د شوبې د بګي اسنا چې تاسو زین د راشي کین د دې خوبونو تعبیر وین د سر علم غیب نو یا ودا د ذاتی کمالینو نا ذالکما دا مما دا سندی علمنی ذالکما دا د بر شوبې دا دا تعبیر د دې خوبونو دا علم د تعبیر د خوبونو مما دا سندی علمنی چې تعلیم را کړی د ماته ربي رب زمام دا ماته الله تعالی د دې تعلیم را کړی دی زما رب ماته د دې تعلیم را کړی دی نو دا یو ته دفع دا شوبې وکړه چې تاسو زین ته شک شوبه راځي نه مرا ولي وردا تعبیر ماته رب خولې دی دا غیب بنیاد باندې تاسو ته دې بیان کوم ذالکما مما علمنی ربی دا ما د خپل رب تعلیم را کړی دی نو ګور دا حق فرستو خلقو کار بدایي چې دوی به خلق د الله ذات سره ملاوي ځان ته به نه تابع کوي چې د مال بیا راشه کنه زبدل داسې تعویذ کوم او ته به وویني او ته به اعمال راشن زبد باندې داسې د حکم کنه او زما په وظیفه باندې بستا دا مسله شي نه د ځان ته نه متوجه کوي د حق فرسته علامت دار چې خلق به الله طرف ته متوجه کوي الله سره به ملاوي دیو جن زمون شیخ صاحب رحمت الله علیه به فرمایل چې په وس باندې چاله تعویذ ماویز مکوي وظیفه ول ورکوي چې الله د ذات سره تعلق پیدا شي د صلات حاجت چل وته خوي چې د الله د ذات نه برای راست وغوړي بس تعویذ خو جوړ کې نه وړي کټ کې کی دي سملی بس پروای نه او په دې ته مې چې بس تعویذ به مال ارسګي نه خلق له داسې زین جوړول چې د الله د ذات سره تعلق پیدا شي نو مخلوق سره د الله د ذات سره هر سړی په خپل باندې چې کوم دین داسې عمل باندې روچتول چا په خپل عمل باندې د الله نه د غختلو چل زدگی او د الله د ذات سره تعلق پیدا شي نو دا د حق فرستو علامت دی چې دی به نسبت ځان ته نه کوي بلکې چاته به کوي دار سره نسبت به الله ته کوي والقدر خیره وشره من الله ورپسې اوس کوم دین د دې بیان وته کوي چې الله جل جلاله ما ته دا دور لوی کمال لا کړی دا ولي دا غیمن وجه ولیدا صدا انی ترکت ملت قوم دا غي وجه دا چې ما برائت کړی دی د مشرکانو د شرک نه د مشرکانو د دین نه دا غي د ملګرتیا نه دا غي وجمدار چې ما سره الله جل جلاله دا احسان کړی دی نو مال دا دور لوی مقام ذکر کړی دی سو زین دراله انی چې ما ترکتو ما اول نبری خودل دی ملت قوم ملت او دین د یو قوم اصل کې دی کې بل کوم ته کې پام کوي ترک دی ته وی چې او شی دا سره یې پرې دین دی ته وی ترک نو د انی ترکتو نبی ازین ته دا خبره فهم کیږي چې نعوذ بالله یوسف علی السلام اول مشرکان سره او بیا غ دین پرې خود نه د دې وجه نه بعضی مفسرین معنا کړی دا انی ترکتو انی براءتو ما بیزاری کړی دا براءت می کړی دی ملت قومن د دین دی او قوم نه لا یؤمنون بالله چې ایمان لري په الله تعالی باندې پوه شئ په ځکه انبیاء کرام معصوم دي د شرک نه
د پیغمبر نه شرک نه قبل النبوت او نه بعد النبوت د سترګې د رب مطابق هم نشي ثابتې دی طرفة عین صدور د شرک د پیغمبر نه ناراضي نه قبل النبوت او نه بعد النبوت انی چې ما ترکتو ما بیزاری کړی دا ملت قوم د ملت او د دین دا قوم نه لا یؤمنون چې ایمان راړي بالله فالله تعالی باندې وهم دی بالآخرت په آخرت باندې کافرون منکر دي د آخرت نه منکر دي وَاتَّبَعْتُ مَا تابعداري کړی دا ملت آبائی د ملت د پلارانو زما د مشرانو زما نو د اب اطلاق په عربی کې په بابا تر وغیرہ باندې هم کیږي او د دې نه مراد مشرانم دي وجدنا علیه آباءنا مشرکان به موږ مندلی په دې باندې خپل اکابر او مشران وَاتَّبَعْتُ مَا تابعداري کړی دا ملت آبائی د ملت او د دین د پلارانو سما ابراهیم چې ابراهیم علی السلام دی و اسحاق او اسحاق علی السلام دی و یعقوب او یعقوب علی السلام دی ما کان لنا ندی مناسب او ندی جایز زمونږ د پاره ان نشرک چې مونږ شرک کو بالله بالله تعالی باندې من شیء د شی زما د پلار نیکو خاندان د نبوت خاندان دی او زمونږ د خاندان سره د دې خبرې ورو خاینه چې موږ د شرک وګو ځکه ابراهیم علیه السلام د توحید امامو لوی موحدو اسحاق علیه السلام یعقوب علیه السلام نظر یو داسې قوي خاندان سره تعلق ساتم چې د توحید د مسلې د بارغې ډېر خدمات کړي دي اوس محترم تاسو هم دا خبره کوي چې دا دوه کسان نالل انو د یوسف علیه السلام نه تعبیر د خوب وغوښتو او هغه لګیا شنه هغه د مسلې شروع کړې نو په دې باندې ځان پوه کړي غالبا ادریس کاندیلوی سے معرف القرآن کې دا لیکلي دي چې کله یو عالم دا یو مفتی دا څوک د مسلې د بار راشي سم مشکلی راشي او د سره مشوره کول غواړي نو دله پګارداري چې اول دغه د عقیدی او د عمل اصلاح وکړي دی وخت کې دا سړی محتاج دی دا سړی محتاج دی ارسه د غاړک دی نو چې هغه سره په خې طریقه باندې خبره وشي نو کدی قبول کړل ډېر لوی خیر به پکې نو د دې د وجنه یوسف علی السلام پر خبره پو چې دای مال تعبیر د خوبون لراغلی دی او دای محتاج دی او په ما اعتماد هم کړی دی نو په ځای د دې باندې چې زه خپل منمانی او چودراهټ جوړوم نو اول د الله سره ولې نه ملاوم نو ټول نړومبه وته چې کوم دنو سب بیان کړل د ټول نړومبه خبره او د یوسف علی السلام دا وکړه چې اعتماد ول پیدا کو چې دا تاسو مال راغلی نو ان شاء الله د دې ځای به یو صحیح سالم جواب سره واپس کیږي د دې دارالفتانه به تاسو په یو قوي جواب باندې ځئ خو ګره کدا قوي جواب درکوم نو دا زما کمال نه دی دا زما د رب کمال نه او بیا وته د شرک مذمت او د توحید د اثبات د پاره هغه دلیلونه بیان کړل چې ګوره ارس کیږي دا په دې باندې کیږي دا ما ته کنن تاسو الله محتاج کړی ما دې کینولې دا غي بنیادی وجم دادا چې ما شرک پر خو دې توحید می قبول کړی دی نو تاسو مهرباني دا وکړئ چې شرک پرې دی وګوره سوره عجیبه د دعوت یو مزاج دنیا ته د دې خبره پیغام ورکو کتا دې وسړی راشي نو ته د الله د ذات سره میلاو کا دی وخت هغه محتاج دی غیر څه د غاړک دی ته د الله د ذات سره تعلق پیدا کا وایګیو د سوره یو عجیب چره موږ دوخو چې هغه مسلې راغله خدای نه مخکې وسره د الله تعلق ولا جوړ کا زیجی مخکې ذالک دا من فضل الله د فضل د الله تعالی ندی د مهرباني د الله تعالی ندی دا د الله فضل په موږ باندې علینا په موږ باندې وعلى الناس بخلق باندې ولكن اکثر الناس لیکن زیاد د خلقنا لا یشکرون د شکر نو باسی د حقیقت کې شکر نو باسی او د ټول نړۍ نه شکرې دارا چې پیدا کړی موږ الله یو رزق الله راکړي خوراک الله راکړي صحت الله راکړي ایمان الله راکړي دی قران ته الله کینولیو
او بیا دی لګون د موږ د بل چا د پاره ټپی وو نه 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 ولكن اكثر الناس لیکن زیاد خلقنا لا يشكرون دی شکر نو باسي یا صاحب السجن اے دوال ملګرو د جیل ارباب ايخدایان متفرقون جدا جدا خير غردي ام الله یا الله الواحد چې یو دی القهار غالب ذات دی تاسو نه تاسو کوم ګڼ خدایان په ګډ وډو لارو روان هغه غردي یو الله چې یوم دی غالبم دی او دا تاسو عبادت کوئ دا خو تاسو په ګډ وډو سره ما تعبدون تاسو عبادت نه کوئ من دونه ما سوا د الله نه الا اسماء مگر د نومونو سم به حقیقت نومونه دي تاسو لزان نه دا نسبت ورکړی دی چې دا یو شاه ولی الله صاحب لیکلي حجت الله کې چې دا والده لري د اولاد ورګي بل بوتله وینم ورکړو د مغفره د باران کوي دا بل بنگلا خزر را کوي دا بل له صحت را کوي د ځان نه داسې نمونه ورکړو داسې یو سوچ قائم کړو وسوم د دې سند پنجاب په دغه باز علاقو کې خلکو باقاعده عقیده دا جوړی شوی دي چې دا پلان کې پیر زمونږ چې دی چې د لړشین اولاد بدیو شي د پلان کې له جلړ شي فقر به ختم شي پلان کې له کړي اړه ور نکړه نو فصل به هلاک شي زمونږ په دې علاقه باندې یو دور داسې تیر شو چې د خلکو به دغه عقیده او نظریه و چې پلان کې زیارت لور شي ان بیا به چې کم نه نو سیو ماشوم به نه جوړ کیږي نه ماشوم باندې چې سره مخې او پلان کې زیارت له بوز یول د کمی صبح سي او الټه وته واچې د غېډړې بس د تب او سره مخه به ختم شي دا باقاعده د خلکو عقیده وي الحمدلله دا د قران کریم او د دعوت په مهنت سره الله د خلکو د عقیده اصلاح وکړه الحمدلله نو دا د مشرکانو عقیده وي چې ځان نه ول نمونه ورکړو چې دا یو زمونږ د پاره داري دا یو زمونږ د پاره داري دا یو زمونږ د پاره داري الله وی دا صرف نمونه ول تاسو ورکړي دي نور دغه حقیقت نشته چې په حقیقت کې غي سکول شي الا اسماء مگر نمونه دي سميتموها چې تاسو اخدي دیلا انتم تاسو واباكم مشران استاسو ما انزل الله ندنازل کړي الله تعالی بها بدی سرا من سلطان سدلیل ان الحكم ند فیصله الا لله مگر د پاره د الله تعالی دا اختیار نشته مگر یو الله لره دی دار سے اختیار من سوک دے ان الحكم الا لله نسوک اولاد ورګول شي بغیر د اجازت د الله نه د الله د حکم نه بغیر هیڅ څوک نشي کوله هیڅ څوک لاند بوایو د الله د حکم نه بغیر تحت الاسباب یو کار څوک نشي کوله نو اپاو کل اسباب خډیر لري دا تاسو د خپل خدایان د کوم خبر نسبتونه کوي دا ما فوق الاسباب دي او د الله د حکم نه بغیر څوک ما تحت الاسباب کار نشي کوله ما فوق الاسباب خدر کنا دا خلبئی دا مرای بئی خو چې الله دې نه حکم اوچت کی ځکه په دې بیا نوړای تیر شي دا جبئی دا جواب موجود وي خو چې د الله حکم وطنی نه دا بیا کلامو کی خبرې دیو کی دا غوږ بغټ غټ موجود وي خو چې د الله حکم وسرنی ان زبدې باندې د اوریدلو شي غټ غټ سترګې به موجود وي خو چې د الله حکم وطنی نه څوک دی پیلیدلو کی په معاشره کې وګورئ سوره خلق عجیب عجیب خلق به تاسو وینئ عجیب عجیب وګونه به خور اوریدل به پینی سترګې به خو لیدل به پینی پوزه به خو بوی به پینی شغسته جبه به خو د ذایقې پته به پینه لګي دا ارس د حکم د الله دی دا ارس د الله په حکم باندې چلیږي ان الحكم الا لله ان الحكم الا لله درس د الله په حکم باندې چلیږي او د دې نعمتونو په بنده تعالی ولګي چې کله دا یو نعمت د الله والی بیا بنده ته پته شو هو د همال الله را کړو الله وته حکم کړو د الله په حکم باندې چلی دو اوس د الله حکم نشته نه شي شته او نعمت نشته زمونږه مدرسې ته هغه مرکز هم دی د حلقې
هغې ته تبلیغ والا راغلي وو د بل علاقې نه مخکې وخت کې د شعبان رمضان چټیانو کې نو موږ خپل نو موجود چټیانې وي خو زمونږ محتمم صاحب خبره کوله وی یو ملګری پکې داسې و حیران بشي د الله دغه نه بنده له یره ورشي چې یا الله ورکوونکی هم دی خو اغوستونکی هم دی وی یو ملګری پکې داسې و چې هغه وی کته راغی لاندې مدرسې حال ته نو یو سیټ ته سملاستې دو وی ما کتل چې دی به څه کوي نو وی داسې یو جګ ورسره و جګ پای کې پای ما خو یې نو اوبه دي خو لر نه مې کتل نو ما وی چې ومې کتېدل نو د هغې په دې خېټه دا لمنې اوچته کړه په دې باندې د پاسه داسې یو بوجه غونته لګېدلې وه دا موږ چې ګیلن باندې یا په بوتل باندې سر بند کړو نو هغه بوجه یې داسې اوس پرده کولاوې کړه او هغه جګ نه یې پای راواغېستل او پي پي کېښود او په هغې کې اړول په خېټه کې اړول دننه تلل خېټې ته چا ټول جګ پای پکې واړول نو بوجه یې پې بیا بنده کړه او کمیس یې راکته کړه او راپاسېدو یاره ما له عیار راتله ده نه خو تپوس نشم کولی د جماعت بل ملګري نه مې تپوس وکړو چې دا ولې دا دی څه کوي وی ما دی وی چې شپږ کاله وشو چې الله تعالی د ده نه د مرۍ دا پیپ کم چې د خوراک دپاره دی د دې باندې پالیش دیوالی دا ته الله غستی دی د ده پیدلو صرف په دې باندې دي د ده زندګي بقا په دې باندې ده چې دی د ورځې 6 لیټره پای په ځان کې ورواړی دننه انه بس په هغې باندې د ژوند تېرېږي 6 لیټره پای د ورځې په خېټه باندې ورواړی بوجه پې بند کړي په هغې باندې دی ګرځي او کیني او باسي الله اکبر ما خو نه د خوراک د خوند نه خبر شو نه د ذایقې نه خبر شو نه د تریخ پته ولګېده نه د خوږ پته ولګېده لکه ګاډي کې تیل واچې بس پې چلیږي داسې رونو د الله شکریا ډېره دا کول پکار دی الله موږ سره کم احسان نه دی کړی کم فضل رحمانې نه دی کړی حیرانه به پاتې شي د الله د قدرتونه به حیرانه پاتې شي نو الله وایي ګوره د هر څه به دي خو ان الحکم الا لله دا ټول سیزونه په خپل کار ورکول کې منتظر دي چا ته حکم د الله ده چې د الله حکم نه هیڅ شی به نه کېږي هیڅ شی به نه کېږي دا ګوره زمونږ عقیده را کلک یې په دې عقیده باندې چې دا هر څه په کار ورکول کې د الله د حکم منتظر دي بس ان الحکم الا لله دا خو تاسو د ځان نه نمونه ورکړي دي چې دا بوت راله بچی راکوي دا راله خیر راکوي دا رانه شر لرکوي دا په ذل ښه امرا حکم کړی دی الله تعالی الله تعبدو چې تاسو بندګي مکوئ الا ایاه مگر د یو الله ذلك الدين القيم دا دین قیم دی ولكن اکثر الناس لیکن زیاد خلقنا لا يعلمون دین پویږي الله وی دا دین قیم دی دا د توحید دالار سملار ده اوس دردی ځای پوری یوسف علیہ السلام دا غي د عقیدې اصلاح وکړه په هر عمل کې د الله نه د کېدو یقیني وته خو د الله د حکم او د ارادې نه بغیر د مخلوق نه د نه کېدو یقیني وته خو اوس وته چې کوم دین تعبیر د خوب بیانې مخکې وته مزمت د شرک اثبات د توحید کو اوس وته وی ملګرو خوب ته موقع د خوب موسنګ دی یا صاحب السجن اے دواړه ملګرو د جیل زما اما احدکما هر یو د تاسو نه دی فیسکینو دی بس کوي ربه بخپل مولا باندې خمر شراب لرام واما الاخر ارجع بل فيصلبون دی په پانسی کلیشي فتاكل الطير وبخري مارغان من راسه د سر د دنام دی ودونه وی ګوره دای موږ د یو ادب بیان کو چې د شر خبره د تکلیف خبره دا ډایرک برای نام یو سړی ته کول نه دی پکار چې پلان کیه ته بداسې کیږي داسې بچاته نه وای ها یو سړی بیمار دی تا تم پته را ډاکټر ته وی چیرې د دې مرض نه خکېدل چې کوم دین څه مشکل دی کله کله ډاکټران الله پر خبره باندې پوهږي دې مریض له رخصت ورګي نو هغه ته داسې نه دی ویل پکار ته ول تاسو راغلی وته واو پلان کې الحمد دې مرض نه مړو او دې مرض نه بیا هفته بعد بیا بنده پاتې نشي دا ډیره غلطه خبره ده دا سینې دی ویل پکار اول خو موږ له بیمار پورسای چل نه راځي بیمار لور شو موږ ته نورې کیسې شروع کو د بیمار پورسای چل ز کول پکار دی محترمو نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې بچاله راغي کې بناسې دو لا باس طهور ماشاءالله نن خو دې رنگ خدي بیمار لبه دومره خولي او سره جوړ غلا به خوشاله شو لا باس طهور سنشتره بخاری شریف کې دا سره غلي دي ماشاءالله دا رنگ نن خدي ها
نن دا خبریم لګي خېدي ابل ډیر کمزور وینن خشوي ښا مریض برزان نړو خشو او بیا هغه ته تسلی خبري ها هغه سره ناس ته هغه سره دوه خبرې د تسلی او بیا د دعا مونږ چې لړ شو بیمار لن سو وایو الکه دا رنگ دی واقعي نن تختیدل ډیر زیړ دی او کنه د پلان کېم د کشان دیو خمړې و د یاد ګجا غریب بوشي چې بس زمام د که حال دی نو مرګ چې الله لیکل دی نه چا به خبرو باندې زی او نه چا به خبرو راځي خو مریض ته نور د ورګو او بیا د مریض په خوا کې کوم شور او زوګو ولک او کیسې براوالو دا غلطه خبره ده اورید او بیا په د 144 سو مونږ لګو ګورې ریجی باندې خوري او کېلو نه خوري او پای خود له ظاهر دي او غوړ خو دیو خړل غنټه بعد بمړي د ځان نمون بیا ډاکټرانو یو چلونه ودم خيو پالونه پم لګو د ځان نه الګ الګون د مرز ته وګوره بعضي مرز به یو شان دي د بعضي مرز به بل شان دي دا غیر لپاره ډاکټران شته کنه بوته پال خي تسل لړې وسو دوايانې وته بیل خي پال وته بیل خي یورو بیا وته دا دغه ورکو یور اسلام آباد کې و ډاکټر دی خو کوته لړې کنه دا غیر منډي ویر روان به بیا ول بلبل شان دي بلبل شان دي پریږي د بسای په دی پويږي ها خمشوره ور کول غواړي نو رستو ول زوی ته وایا پلار دا ول وای رور دا یره د تاسو چاله بوتلو په خبر کې اسلام آباد کې د دې یو ډاکټر دی غته دی فن ماهر دی کې ان شاء الله پاک غسر شفا ہوگی نو داسې طریقې سره خدا نه چې مریض لبست دا زین جوړه او ګډوډي نو موږ د بیمار پر ځای په چل نه پويګو بلل شي او مریض خوا کې زوګ او خبري او شور او پال وته نوې نوې خيو مرز وته نوې نوې بیانو د ټیسټونو چل وته خيو او کیسه راوالو دا ټوله غلطي دي دا سینې دي پکار نو د غم خبر چاته بیانول نه دي پکار نو مرز خبر چاته بیانول چې ستاد رنگ دا سره کې دي شي هغه وي زما شوکت خانم ته ټیسټ لې ته وای او خدای دې خیر وکي دا رنگ نیم دا سره دا ټیسټ ووم چې خراشي نو کې دې شي غ ټیسټ خراشي خو دې هفته کې غمخ کې یې نه مړ شي دا سلا نو ګور یوسف علی السلام د خدا پتا وا چې دا نامبای چې کوم نه دی با پسولای کیږي دا بل به بچ کیږي خو نه د یو بشارت او د بل لپاره یې روا د دې وجه نه مغلوب بیان ورکو بس مبهم بیان وته کو وی یو بدر کې بچي او بل بچ کوم نه سګيږي پسولای کیږي اما احدکما هر چې یو د تاسو نه دی فیسقي دی بس کوي ربه بخپل مولا باندې خمر شراب لرا واما الاخر ارچدا بل فیصلب دی په پانسی کلی شي فتاكل الطير او بخري ماران من راسه د سرددنا قضي الامر الذي تفسیر روح المانی دی ګلی دی ودا نمبای په ځان باندې ویریدو دا نمبای په ځان باندې ویریدو چیرې دا مارغان خو ما په خوب کې لیدلی و د سر نه را لوړې وړي ها او داسې نو د دی وی مون خو خوب نه لیدلی دا خو مونږه سي د دروغ یو افسانه جوړه کړې و اسه مرزان نه جوړه کړې و نو یوسف علی السلام ته سووي قضي الامر الذي فيه تستبتيان فیصله کړی شوی د مخکینه دا خبرې چې تاسو زمانه دغه ته پوس کړو دا فیصله صلی الله کړی دا کدار اختیار ویلی چې دروغ مو ویلی دي خدا فیصله د الله طرف نه راغلی دا په دې کې بوس نور چونچ را نه کوي بس دا شوی دا پوهیږي نو دی کې علماء بیا ډېر خبرې لګلې دي وی یو خود خوب کې ډېر احتیاط پکار دی دویم دا چې خوب ارچا د ویل نه دی پکار بعضی خوبونه داسي چې هغه معلق وي په تعبیر باندې نو دار چانه تعبیر نه دی غوښتل پکار او درېمه خبره دا لیکلې ده چې د الله د نیکانو خلکو سره ټوکی او مزاق نه دی پکار ځکه بعضی علما نیکان صلحات الله داسې دي چې دا غي په فیصله باندې الله فیصله کوي حدیث د بخاری کې راځي ان من عباد الله لو اقسم بالله لاذر بعضی د الله نیکان بندگان داسې دي چې غي په ځمکه باندې یو قسم وخوري د الله په ذات الله هم اک شانتي فیصله کوي د دې وجه د الله د بندگانو سره مزاق او ټوکی نه دی پکار وی حسین احمد مدنی رحمت الله علیه شیخ الاسلام شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند دی یو ځلی وی انډیا کې یو ځای ته تللی نو د دیوبند کې شیخ الحدیث نو چلته کې لاړل نو پاغه یو کالج کې بیانو سارلا نا کالج کې داس یو باطل پرکی والے سالکانو نغی خپلو کې دا صلاح وکړه وی د مسلمانانو هغه مسلمانان ځان دوی خپل ما باطلو خو مسلمانان ځان دوی
خو لیکن زمونږ د اهل سنت والجماعت د نسبت وکړو وی لکه د دیوبند مولانو نه یو مولا راغلی دی او دی د شیخ الاسلام هم وی د خلکو ته لږ ذلیله کوو نه وی څنګه وی ورته به وایو یو ملګری به ورته مړ کړو سپین څادر به پرې واچو ورته وایي چې یاره شیخ صاحب په ده باندې جنازه کول دي نو چې دی جنازه وکړي موږ به شور جوړ کړو چې دا څنګه شیخ الاسلام دی او شیخ الحدیث دی او صاحب کشف دی او صاحب کرامت دی هغه ته مړی ژوندي پته نه لګي راشه دا دی وی دی رالل نو مدني صاحب د سار په مسکو وی چې زموږ مرګره مړ دی 8 بجې جنازه را دلته کې د کالج په ګراوند کې هغه دی بس ټیک ته جنازه وکړو چې اعلانات ولګېدل 8 بجې شو نو کاټې راغستې سپین څادرې پیچولې دی سټوډنټ یې ورته پټ سملولې دی چې دی کله جنازه وکړي نو موږ به شور جوړو خلک راله ودرېدل صفونه جوړ شو مدني صاحب په کټ باندې ودرېدو او دغه شریان هلکان په لومبي صف کې ولاړ دي د دې لپاره چې موږ به شر جوړو چې کله مدني صاحب اخري تکبیر وکړو سلام یې وګرځاو ان یو را مخکې شو ودرېږئ خلکو خوځئ ما ویده ته وایي شیخ الاسلام ورته تاسو وایي تاسو ته شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند وایي او ډېر لوی د کرامتونو خاوند یادوي وی هغه سره دوره پوهه نشته چې هغه په ژوندي باندې جنازه کوي په مړي باندې کوي مدني صاحب داسې مخ راواړو صادر له شڼ ورکو وی زی ما په مړي باندې جنازه وکړه تاسو یې ژوندی کوي ما په مړي جنازه وکړه تاسو یې ژوندی کوي چې دی دغه کډ نه صادر اوچت کنه غالک الله مړ کړو نو علماء لیکلي چې د الله نیکانو خلکو سره به مذاق نه کې ان من عباد الله لو اقسم بالله بخاری کې حدیث ته بعض د الله نیکان بندگان داسې دي کله چا کوسې لورشین سو کوته دروازه نه لرګي ویختبه به ببروي جامې به خړې پړي ظاهري شکل ته برچانه ګوري ښا زمون پولیس باندې خلوی مولا هغه چې مونږ وایو چې لوی پټکي والے چوغې چولی یو ډیر لوی پروتوکول سره نه زمونږ استادان خړ پړو جامو کې بو ساده ساده مزاجونو کې بو سړیر نخري مخري نه وي خدای الله د ذات سره داسې تعلق چې د الله په ذات باندې ډېر خبرې چې کوم دینو په خپل دعاګانو باندې منل شوي نو عرض مې د دې خبرې کو چې مدني صاحب رحمت الله علیه وتوي ویزا نو نبی علیہ السلام فرمایي بعض خلک داسې دي کله چا جرګه کې لړ شي څوک بوته کین نه په جرګه کې کله چا دروازې لذي څوک ته ورن لړګي کله چا سلامو کې جواب ول نه ورګي خدای الله سره داسې تعلق دی چې لو اقسم بالله کله الله سره قسم خوري الله ولا قسم هم رختیا کوي ساوزین دراله نو مدني صاحب د ځما په مړی باندې کړه تاسو رختیا د ژوندې کوي چې وی کته نه پر رختیا باندې بیا مړو نو دا کشان دی یوسف علی السلام د دی وی چې موږ خود ځان نه دا خوب جوړ کړو هغه دی بس ک ځان نه دی او رختیا دی د الله په سلام د کشان دی او شو زیوس قضی الامر الذي فيه تستفتيان اوس درې ورځې بعد به رهایي راځي او دا بل بچ کم دنو پانسی کیږي یوسف علیه السلام لږ وخت بعد چې دا نمبای جدا شو دا شرابي دي جدا شندې شرابي له आवाज ورکو وی تراشه وی دغه مخ کې مې ته ونه وی خدا تاب الله رها کوي ته بوزي او چې دلړ شي کنه نو ته بیا د بادشاہ سره ناس او شراب بوله جوړي نو چې کله خپه توله باندې شي بادشاہ یو ورځ په سور کې نو دا تاسو به دیو کې چې بادشاہ په دې جیل کې یو ځوان دی او اسی به سره گرفتار دی تلک دغه په حال باندې نظر وکاو تاسو وکا وی بیل ګول چې دا بده زوام خان دی چې کله راغی نو 15 کال دغه وخت پورې په جیل کې د یوسف علی السلام پوره شي خو دا شرابي چې کله دا ساقي ډېر ها کېدل 15 کال د پوره شو د یوسف علی السلام نو چې دې کله راغی د بادشاہ دربار کې بیا نوکر شو په مزو چرچو شو بس هغه خوب ته مکمل ارش پته وته نه وانه پدې کې و کال نور تیر شو طالبانو و کال اوس و کال بعد بسنګ یادېږي نور بسې سبق کې برازي وقال ويدي يوسف عليه السلام للذي اصلدا ظن چې د ګمان کو انه چې دینا چې بچ کیدون کې دي منهما د دې دوالونه اذكرني یاد کما لرا عند ربك فنز بادشاہ ستا باندې فانساه الشیطان هیر کو شیطان ددنا یادول
ذکر ربه ذکر یوسف عند ربه یادول د یوسف علیہ السلام پړوان دي د بادشاہ فلبسانو د مدت رګلا په سجنی په جیل کې بضع سنین سو کلونا د بضع اطلاق د درو نواله در نه پوری کیږي و کاله تیر کړو ښا فانسا الشیطان نو دلته کې مجازن نسبت شیطان ته شوی دی تسببا مجازن نسبت شیطان ته شوی دی چې د دې ایرول سبب څوک ګرځیدو شیطان ګرځیدو لکه قران کې نور زینو کې الله جل جلاله فرمایي یوسف دا موسی علیہ السلام او هغه ملګری چې وسره روانو کنه او غینغه زایر شو نو الله فرمایي وما انسانیو الا الشیطان نو هیر کړي دینه دی خبر لره مگر شیطان تی را کړي وا یادارنګ قران کې الله وی و اما ينسينك الشیطان فلا تقعد بعد الذکر که شیطان تانه یو خبر یې رکی ان بیا په دغه مجلس کې د یاد نه بعد مکه نه بیا ته پاسه راضی به خپل ځای کې بیا وایو نو شیطان ته نسبت شوه دی د وجه د سبب نه چې د سبب د دې هیرولو ګرځیدو نه خو عامه توجیه ده او بل توجیه کړی دا امام ابن جریر طبری علامہ بغوی او امام رازی په تفسیر کبیر کې نغوی دا ضمیر راجع د یوسف علیہ السلام دا او ضربنا مراد الله ری نبی به ترجمه دا سکو فانساه هیر کو دی یوسف علیہ السلام نه شیطان ذکر ربه یاد ول در خپل سمانا یعنی یوسف علیہ السلام لدا پکارو چې د الله یاد کړي وي بادشاہ ته आवाज نه وکړي بادشاہ ته سوال جواب نه ویلې په دې مشکل کې د الله یاد کړي وي نو شیطان ولګیدو د یوسف علیہ السلام نه الله هیر کو او بادشاہ طرف ته आवाज وکړو په دې ترجمه پوه شوي نو دا ډول توجیهات مفسرین کړي دي خان پوه شوي به کنه لومبه توجیه دا فانسا الشیطان ذکر ربه هیر کده دی ساکین شیطان یادول دی یوسف علیہ السلام پنځ د بادشاہ باندې هیر کته بس او دویمه توجیه دار چې فانساو کی دا هو ضمیر ساقی ته نه دی راځي بلکې دا راځي د یوسف علیہ السلام ته او د رب نه مراد به الله دی په لومبه توجیه مطابق د رب نه مراد بادشاہ دی او د دویمه کې رب نه مراد الله دی بیا ترجمه داسې کو فانساه هیر کده یوسف علیہ السلام نا الشیطان شیطان ذکر ربه یادول درب فکار داو چې د خپل رب یاد کړي وي نو د سوګ یاد کړل بادشاہ یاد کو پوه شوي به نو دا سو غلطه خبره یوسف علیہ السلام نه وکړي ستاسو اندراله دا اسباب په دنیا کې کبانده سبب ولټي نو دا صدقه نه دي خو لیکن مونږ وایو دا حسنات الابرار سیئات المقربین دغه نه دي کومنګه تاسو اسباب ولټو نو خیر دی خو لوی خلک چې دین ګور دی زمونږه تاسو نیکی چې دن دا د لوی خلکو ګناه لري دا سیمانه ده زبستیره دا ډیر دی ترجمه ته بیا وګورئ